دا جیپ موټروی باندې ډېر شدید دون دی، حد نگاه بالکل زیرو ده. د کاټلنګ نه واخله تر کرنل شیرخان قابو دی، دې ته راورسېدو. یو 3-4 ګاډي لوېدلي دي او ډرایورانو صاحبانو ته درخواست کوو یا تاسو څوک دا ویډیو ګورئ او تاسو څوک بهر وي او موټروی باندې سوات موټروی باندې سپیشلی راځي نو ورسره رابطه وکړئ چې انتهایي ډېر شدید دون دی. او دا ده چې ګاډي ټول په موټروی روان دي، د اکسیډنټو ډېر شدید خطره ده. 3-4 ګاډي مونږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه غورځېدلي دي. دا ما نه مخکې ګاډی روان دی، مې بي د موبایل کیمره کې لږ ښکارېږي، خو ما ته داسې په سترګو نه ښکارېږي. دومره پورې حد نګاه چې کومه ده نظر هغه بالکل زیرو دی. نو دا د خپلو خلکو سره رابطه وکړئ چې احتیاط وکړي. بهرحال زمونږ هم دا د ژوند اولی ځل دی چې په دومره شدید دون کې ډرایوینګ کوو. نو په دون کې ډرایوینګ کول انتهایي ګران کار وي. نو احتیاط دا کول وي چې بل نه به هم ځان ساتې او بل به هم ساتې. لکه اوس ما نه مخکې دا ګاډی روان دی نو زما ډېر احتیاط دا وي چې زه دی د شاته نه هټ نه کړم او ونه وامه، خو ما پسې شاته هم ګاډی را روان دی چې هغه په ما خپله لار سموي، نو هغه نه هم ځان ساتم چې اوس هغه د شاته نه غرب ونه کړي. نو ډېر بوره حالات دي د موټروی د دون، او ټولو ته دا درخواست دی چې که څوک هم په دې لار باندې سفر کوي نو که په خپله ویډیو ګوري جو احتیاط، او که نه تاسو څوک داسې پېژنئ چې هغوی تګ راتګ کوي نو خبرې کوي چې انتهایي احتیاط وکړي او په قلاره په آرام سره سفر وکړي او روغ رمټ کور ته ورسېږي چې څه مسلې جوړې نه شي. او 3-4 ګاډي دا مونږ ولیدل چې هغه غورځېدلي دي. دا اوس دی کوسټر ته ګورئ، مونږ ته هم لار صحیح نه ښکاري، دې ته هم صحیح نه ښکاري، خو دوی برابر سپیډ کې روان دي، ورپسې دا بل. نو احتیاط څوک نه کوي، خو الله دې خیر وکړي.